أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة انفال پارہ نمبر 10 رکو نمبر 9 آیات نمبر 65-66 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلی کېږي. مخکې نه چې څنګه موږ ویلو چې دې صورت کې زیاتر چې نو هغه حصه دا د بدر په واقعې سره چې نو هغه مشتمله ده او دې کې د هغې چې نو هغه زیاتر مضامین او بیا د هغې سره چې کم عبرتونه او حکمتونه دي د هغې تذکره ده پکې. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چې نو را اوپار که را اوچت که مؤمنان لره په جنگ جهاد باندې. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 که چېرته ستاسو کې 10 کسان وي نو دوی به غالب راځي چې نو هغه په 200 باندې او که 100 کسان وي نو دوی به غالب راځي چې نو هغه په 1000 کسانو باندې. که خیال مو کړی نو مونږ د آیات نمبر سورة انفال آیات نمبر 15 او آیات نمبر 16 کله چې مونږ د هغه ځای کې تفسیر کولو نو بعض ځای کې مونږ د دې حواله ورکړې وه شروع کې واقع کې ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هلته مونږ دې وضاحت چې نو هغه کړو چې قتال جهاد فی سبیل الله نه چې نو هغه تخته کول دې نه چې نو هغه تختېدل نو موږ وی دا ګناه کبیره کې دي اکبر الکبائر کې دي. مسلمان چې نو هغه به د حالت جنگ کې چې نو هغه د تخت نه میدان بنه پرېږدي. خو هلته دغه آیات چې نو هغه موږ ویلو په دې کې څه تذکره نه ده کړې چې په کم وخت کې تختېدی شي کم وخت کې نشي تختېدلی. نو موږ وی مخکې چې نو هغه به راشي په رکو نمبر 9 کې آیات نمبر 65-66 کې آلته موږ دا ویلو هغه آیاتونه چې نو هغه دا دي. اوس دې آیات کې الله رب العزت د شروع چې نو اولنۍ کوم وخت کې چې د بدر چې نو هغه غزوه شروع کېدله نو وړاندې آیات کې د هغه وخت تذکره ده. الله جل جلاله وایي که چېرته یو مسلمان په مقابله کې 10 کسان کافر وي نو په ده باندې بیا تیښته چې نو هغه جایز نه ده. که دی په دغه وخت کې چې نو هغه د میدان جنگ پرېږدي او تښتي نو دا سړی به چې نو هغه د دغې ګناه مستحق کېږي دی به په دغې ګناه باندې چې نو هغه بیا نیولی کېږي. په بدر کې هم دقه شانتي خبره وه ځکه چې په بدر کې چې نو هغه مسلمانانو تعداد موږ ویلو 313 کسانو او د کافرو تعداد چې نو هغه 1000 ولو د مسلمانانو څو چنده چې نو هغه سیوا ولو. بیا د دغې نه وروستو الله جل جلاله څه کلونه وروستو بیا په دغه کې الله پاک په دې حکم کې تخفیف وکړلو او آیات نمبر 66 سورة انفال دا بیا الله جل جلاله چې نو هغه نازل کړلو نو دې آیات کې بیا تخفیف راللو نو دې کې بیا الله جل جلاله وی که د یو مسلمان په مقابله کې 2 کافر او دې ورته میدان پرېږدي او راتښتې دي نو دا سړی چې نو هغه بیا ګنهګار دی د ګناه کبیره چې نو هغه وکړله. خو که د یو مسلمان په مقابله کې 3 کسان وي 4 کسان وي 15 کسان وي نو که په دغه صورت کې بیا 2 خبرې دي. الله وایي که چېرته دوی چې دی نو هغه صابرون دې کې صبر او استقلال وي نو دوله به الله جل جلاله بیا هم فتح او نصرت ورکوي. خو که د یو په مقابله کې چې نو هغه 3 یا 4 چند د سیوا کسانو او په دغه وخت کې دوی بیا میدان پرېښود او راوتښتېدل نو په دې صورت کې بیا دوی باندې چې نو هغه څه ګناه نشته. دوی په دې وخت کې نو هغه په دې باندې نیولی کېږي نه ګناه چې نو هغه پکې نشته او دا حکم چې نو هغه تر د قیامته پورې لاګو شولو چې د یو مسلمان په مقابله کې 2 کسان کافر دي دی به د هغوی سره جنګېږي
خو که د دوو نه سیوای نو بیا د د قوت ایمانی او د همت پورې خبره ده. که د هغوی مقابله کولی شي جنګېږي ودې جنګېږي، او که د پته چې موږ د دوی مقابله نشو کولی او خرابېږو نو په دغه صورت کې بیا دوی چې نو هغه واپس کېدی شي، د دغه ځای نه چې نو هغه راتللی شي. هلته کې خیال مو کړی موږ چې نو هغه حوالې یو څو چې نو هغه غزوات ورکړی. موږ یو چې نو هغه جنګ قادسیه، نو په دغه جنګ کې چې نو هغه د مسلمانانو تعداد چې نو هغه 60 ولو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د دغه کمان کولو، او دویم طرف ته چې نو هغه د کافرو تعداد 60,000 ولو. خو 60 کسانو 60,000 له چې نو هغه شکست ورکړو، ځکه د هغوی قوت د هغوی ایمانی قوت چې نو هغه اعلی معیار باندې نو چې کله د هغوی ایمانی قوت سیوا ولو نو الله جل جلاله د 80 کسانو په ذریعه باندې 80 زرو له چې نو هغه شکست ورکو. د مسلمانانو نه به صرف او صرف 10 کسان شهیدان شي ول، او د کافرو نه چې نو هغه 10 زره کسان چې نو هغه مردار شي ولو. دغه ځان چې نو الته مونږ ویلو جنگ موتا کې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تعداد چې نو هغه 3000 ولو، د کافرو تعداد چې نو هغه 2 लाख ولو. الله رب العزت د 3000 په ذریعه باندې چې نو هغه 2 लाख کسانو له شکست چې نو هغه ورکړو. ولې قوت ایمانی چې نو هغه کې کامل ول صبر و استقلال ولو. بیا مونږ ویلو حدیقت الموت کې چې نو هغه صرف یو صحابي حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ د یو کس ولو. مقابله کې کافر چې نو هغه 40,000 کسان ولو. 40,000 کسانو میدان چې نو هغه پرېښود، یو کس چې نو هغه فاتح جوړ شو. نو ځکه الله وی قانون چې نو هغه خود قوم بیا دغه نه اورستو الله پاک په دغه قانون کې تخفیف راوستلو چې وز د یو مسلمان په مقابله کې کچرته دوی نو دوی ورته بیا میدان جهاد پرېږدي نه، دوه د هغوی سره جنګېږي. خو که د دې نه سیوا شولو نو بیا د حکمت پورې منحصره ده. که د حکمتو په دې کې ګڼې چې واپس لاړ شو چې بیا د حق شانتو وکړي، او که چېرته دوی چې نو هغه صبر استقلال نه کار اخلي چې دوی بیا د هغوی په مقابله کې چې نو هغه جنګېدی شي، لکه څنګه چې موږ دقه وي. حکمت متعلق نو هغې متعلق حدیث مبارکه کې واقع راځي حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ فاتح مصر چې ورته ویلی کېږي، دا ډېر ذهین صحابي و، او دی چې نو هغه د جنگ په لحاظ سره دی چې نو هغه انتهایی الله پاک دته مهارت نصیب کړو. د دغه شان چې نو هغه د یو سریې امیر ولو، په هغې کې چې نو هغه تلو هلته د کافرو سره چې نو هغه مقابله شپې چې نو هغه دوی په یوه دره کې 2 غرونو په منځ کې چې نو هغه کم ځای د هغې ته موږ خلک دره وایو. نو دغې درې کې چې نو هغه دوی ولو مخ د ډېر شي چې نو مقابل کې کافرو ډېر لوی تعداد ولو. نو چې کله دغه تعداد ډېر زیات ولو نو دلته مرګرو چې نو هغوی یخني نه ډېره زیاته ځان ته ور بلو. حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل د ور بلولو هېڅ چاته اجازت نشته، او د امیر د حکم اطاعت چې نو هغه دا لازم دی. کم یو کس اور بل کو ما به د کافر نه مخکې دشمن نه مخکې هغه ما په خپله ختم کړی. نو بیا د هغوی سره چې نو هغه اتباع خو صحابو کې لویه درجې باندې وه، د هغوی اتباع چې نو هغه وکړله، ور چې نو هغه بل نه کړلو. بیا د هغې نه وروسته چې کله سحر شولو ثابته شوه چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په یخنۍ کې ووتله. کله چې سحر شولو کافر چې کله دوی ته وکتل نو د هغوی د هغې درې نه منډه کړي، وایي تښتېدل. نو چې کله د هغو وتښتېدل نو مسلمانان چې نو هغوی په صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دوی پاسېدل، دوی چې اوس موږ پسې هم شاته چې نو تعقب کوو. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ورته نه که چا پسې چې نو هغه یو قدم واخیستو نو ما به په خپله ختم کړی، په دوی پسې به تعقب چې نو هغه نه کوي. امیر د حکم ته چې نو د هغوی بیا منع شولو. بیا چې کله چې نو هغه واپس رالل نو چې رالل نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین حضور علیه الصلاۃ والسلام ته نو د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ شکایت وکړو چې الله رسول د دقه شان چل وکړو. 2 موقعو کې زموږ یخنۍ کېدله، موږ ته چې ثابته شپه ور به نه بلوئ، دقه شان یخنۍ کې به ناست خو ور به نه بلوئ. یوې را سره دا زیاتی کړی. دویم سحر له دشمن چې نو هغه زموږ نه مرعوبه شو وتښتېدلو. نو چې کله دشمن ودښتېدو موږ یې تعقب یې کوو چې نور یې هم ذلیله کړو. دوی چې نه تاسو به نه ځئ، په هغه ځای کې بیا موږ منع کړلو. حضور علیه الصلاۃ والسلام عمر بن العاص نو هغه یو عقلمند سړی دی، د هغه ته په دې کې خامخا څه حکمت چې نو هغه معلوم و. بهرحال د هغوی مخې ته نبي علیه الصلاۃ والسلام د دغې حکمت د اظهار دپاره عمر بن العاص راوغوښتو. هغه ته یې ویې چې نو عمر د کسان چې نو هغه ستا دا شکایت کوي رښتیا دې شوي دي؟
هغه ورته او د الله رسوله کافرو تعداد ډیر زیات ولو او زمونږ تعداد چې نو هغه د هغوی په مقابله کې ډیر کم ولو نو کدی د شپې ور بل کړی وي نو زموږ خو به 3-4 ځایه چې نو هغه ور به د شپې د هغو ته پته لګېدل چې دا خو دغه چې نو هغه لږ شانتي کسان دي نو په موږ به حمله کړې وه نو زموږ صحابه چې نو هغه به ډېر تعداد باندې به دوی خراب شوي ول نو ما ځکه وویل چې شپه چې نو هغه تیاره کې وباسئ چې زموږ همت د مونږ چې نو هغه تعداد د هغوی د پته ونه لګي نبي علیه الصلاة والسلام یې بهتري دویم چې نو هغه دوی د تعقب دا خبره نو د الله رسول د هغوی ول ګڼه او د هغوی زموږ نه وتښتېدل نو که موږ چېرته د دې پسې مخې ته تللی وی موږ به د غر نه کوشي وو درې نه به کوشي وو نو موږ به میدان ته رسېدلو د هغوی به راپسې کشان د شاته طرفه شوي ول او څه د مخې موږ به جنیانو هغه په منځ کې ګیر شو نو چې کله موږ په منځ کې ګیر شوي نو بیا به هم زموږ کسان ډېر زیات ضایع کېدل نو چې کله د هغوی الله پاک وله په خپله شکست ورکړو مروبه کې وتښتېدل نو ما دوی ته تعقب پسې مه کوئ نو په دې طریقې باندې ما نو هغه د خپل ملګرو هم حفاظت وکړو د هغوی ته شکست ومیل او شور عالم نبي علیه الصلاة والسلام ورته دعا وکړله تا دی الله خساتی ما ته پته وه چې ستا په دې کې څه حکمت نو ځکه الله رب العزت وایي قانون دا دی که د یو کافر مقابل کې دوه وي نو دی خو بیا میدان نه پرېږدي خو که دې نه سیوا وي او د مسلمانانو چې نو هغه همت کمزوری وي دوی سره چې نو هغه دفاعي سامان چې نو هغه کم وي نو په دغه صورت کې بیا دوی چې نو هغه څه کولی شي واپس کېدی شي په دغې به ګنهګار نه وي خو که د یو مقابل کې دوه ول او دوی بیا واپس شولو نو په دغه وخت کې بیا دوی ګنهګار وي والله مع الصابرین د الله چې نو هغه مدد د الله نصرت دا د صبر کوونکو سره دی که هغه جهاد فی سبیل الله کې وي او کاغه د دین په هر یو کار باندې وي یا هر یو مصیبت ځکه مخکې څو کرته موږ ویلو صبر ویلی کېږي چې نو هغه یو څه باندې مداومت علی الطاعت باندې نیکی په کارونو باندې همیشګیري کول دا هم صبر دی د ګناه نه چې نو الصبر عن المعصیت د ګناه نه چې نو هغه خپل ځان ساتل دا هم صبر دی او صبر علی البلا مصیبت او تکالیف باندې صبر کول د دې ته هم صبر ویلی کېږي نو که په هر میدان هر صورت هر چا چې نو هغه په هر طریقه باندې صبر وکړو د به د الله رب العزت مدد چې نو هغه حاصلېږي الله دې موږ سره خپل مدد چې نو شامل حال کړي يا أيها النبي اي نبي عليه الصلاة والسلام حرز المؤمنين على القتال راو پارک مؤمنان لرپج قتال جنگ باندی يكن منكم 20 صابرون کچریوی تاسو نچده نشل کسان صبر کون کی یغلب 200 نو دی بغالب راشی پا 200 باندی و يكن منكم او کچریوی تاسو نا 100 سل کسان یغلبو نو دی بغالب راشی 1000 پزر کسانو باندی من الذين دای کسانونه کفرو چې کافران دي بانهم زکه چې دوی قوم داسې خلق دی لا یفقهون چې نه پوهیږي الان نو اوس دغه دویم حکم بیا د هغې ذکر کوي الان وز خفف الله عنکم کم کړو الله پاک ستاسو نه وعلم ان فیکم ضعفه او الله ته پته ده چې تاسو کې کمزوري ده فإن یکن منکم نو پس کچرې وي له تاسو نه 100 سل کسان صابرة صبر کوونکي یغلبو نو دوی به غالب راځي 200 په 200 باندې وإن یکن منکم او کچرې وي له تاسو نه 1000 زر کسان یغلبو نو دوی به غالب راځي 2000 په 2000 باندې بإذن الله د الله په حکم سره والله الله پاک مع الصابرین د صبر کوونکو سره دی